السلام علیکم، زه منیز خان او نن دی د اګست 14 تاریخ سبا د جشنی ازادۍ ورځ ده او نن سیاستدانانو په قومي اسمبلی کې د پاکستانیانو نه شخصي ازادۍ ختمولو یو قانون پاس کو. دغه قانون د انسداد دهشتګردي ترمیمي اکټ چې په کم کې سکیورټي فورسز له به دا اختیار ورکي چې د شک په بنیاد باندې د 3 میاشتو پورې هر سړی هغه ځان سره ساتلی شي. دهشتګردي د ملک یو ډېر لوی عذاب دی، ختمول یې پکار دي، خو زموږ ملک کې بدقسمتي دا ده چې داسې قانونونه اکثر د عام عوام خلکو خلاف استعمالیږي او غلط استعمالي. پاکستان کې مخکې نه د دهشتګردۍ قانون شته او هغه 99% د سیاسي ورکرانو خلاف استعمالیږي، نو خلک بیا د دې شک اظهار کوي چې د دې قانون بم دغسې میس یوز کیږي. دا سیاستدانان چې کله په اقتدار کې نو هغوی دا خیالي چې دا صرف د اپوزیشن دپاره موږ دا قانونونه جوړو، خو اقتدار هر وخت نه چې کله حالات بدل شي نو بیا هغوی دا پریشاني چې دا خو زموږ د خلاف بم استعمالیږي. دغه وجه ده چې اپوزیشن ټولو د دې شدید مذمت وکړو، مخالفت یې وکړو چې دا قانون نه دی پاس کول پکار، خو چونکې اپوزیشن اختیار اوس نشته او حکومت چې دی هغوی له د 26وي ترمیم کې چې کومه عدلیه جوړه شوې چې نظام یې ټول تباه کړو، هغې عدلیې ولا مخصوص سیټونه ورکړه غیر قانوني طور، نو اوس حکومت ته د هیچا ضرورت نشته چې هر قسمه قانون پاس کړي. ځینې خلک د دې شک اظهار کوي چې بلوچستان کې چونکې میسنګ پرسن یو ډېر لوی ایشوز دی، نو هغې له یو لیګل کور ورکولو دپاره هم دا قانون پاس شو چې 3 میاشتو پورې خو څوک د چا تپوس به نشي کولی چې سکیورټي فورسز یې د شک په بنیاد بوزي. دې وخت کې 25 کروړه خلک اوس د شک په بنیاد ملزمان شو، هر سړی هغوی بوتلی شي او د تپوس ځای به نه ځکه چې 3 میاشتو پورې د ده سره هیڅ قانوني لار نشته. 3 میاشتې هغوی تفتیش کوي، ستا سره د خپل دفاع د صفای هیڅ لار نشته. الله دې پاکستان باندې خپل رحم فضل وکړي. پاکستان چې کله قائد اعظم بابا جوړ کړی نو دا و چې دلته به انسانان آزادي، مذهبي طور به آزادي، د هر سړي نظریاتي طور به آزادي، خو بدقسمتۍ نه په 78 سال کې ورسته ورځه داسې قانونونه جوړ شو چې د غلامۍ یو بدترین شکل طرف ته روان یو. کم چې د انګریز په دور کې به داسې قانونونو هغه اوس په مسلمانانو په جمهوري دور کې شروع شو، او بدقسمتي دا ده چې عوامي نمایندګان د دې قانونونو دپاره سهولتکاري کوي، نو د دې به نقصانات او فایدې را روان وخت کې ټولو ته ښکاره شي، ځکه چې فی الحال خو نن لاګو شو او پاکستان داسې ښکاري چې یو غټ جیل جوړېدو طرف ته روان دی. الله دې په ټول پاکستانیانو او په پاکستان خپل رحم فضل وکړي چې موږ د فرسوده نظام نه خلاص شو او د ازادۍ حقیقي ثمرات عوامو ته او ملک ته میلاو شي. امید لرم چې تاسو په ویډیو او په دې قانون پوه شوي. ویډیو کومه خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.